قدرمنو کتونکو نن په ضلع باجوړ کې د ښار تحصیل د صدیق آباد په علاقه کې په ناوګۍ روډ باندې یو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو بمي چاودنه شوې ده او په دغه بمي چاودنه کې د ناوګۍ د تحصیل اسسټنټ کمشنر فیصل سلطان صاحب سره د څلورو نورو کسانو شهادت شوی دی چې په هغې کې یو تحصیلدار عبدالوکیل دی، بل یو پولیس صوبیدار دی نور حکیم او د هغې سره دوه کسان نور هم شامل دي. په دې بمي چاودنه کې تر اوسه ساعته پورې د 11 کسانو د زخمي کېدو اطلاعات دي چې په هغې کې د بعضې حالات خطرناک هم ویلی کېږي او بیا هغوی د علاج لپاره د باجوړ نه پېښور ته هم منتقل شوي دي.